د تحصیل کونسل مندن بجٹ اجلاس د سپیکر یوسف زادہ په سپیکرشپ کې په تحصیل کونسل خال مندن کې وشو. په اجلاس کې ناظم مندن، نصیب خان ټیمو، امین خان د ویلیج ناظمینو، کسان اقلیت او یوې زنانه ممبرې ګډون کړی و. د ناظم مندن نصیب خان د بجٹ 2023-2024 پیش کېدو مخکې د پی ټی آی ناظمینو ناظم اګاره جاوید خان، ناظم کوګاون جاوید اقبال خان، ناظم خانانو ډېری اکبر زمان خان، ناظم چرولې طارق عزیز، ناظم ملکا سید محمد خورشید باچا او یوې زنانه ممبرې د اجلاس نه واک آوټ وکړو. ناظم اګاره جاوید خان وویل چې موږ تر هغې پورې بجټ اورېدو ته تیار نه یو تر څو چې موږ ته د بجټ 2022-2023 آډټ رپورټ نه وي راکړی شوی. هغوی وویل چې تیر بجټ د ایوان نه پاس شوی، پیسې په کم ځای کې لګېدلي، موږ ته دې د هغې مدونه وښودلی شي. د واک آوټ وروستو میډیا سره د خبرو په وخت ناظم کوګاون جاوید اقبال خان وویل چې موږ به تر هغې بجټ اجلاس کې نه کینو تر څو چې موږ ته آډټ رپورټ راکړی شوی نه وي. یاد دې وي چې ناظم مندن نصیب خان نن په کونسل کې بجټ پیش کړی، سبا به بحث کیږي او بله ورځ به د کونسل نه پاس کیږي. موازن ایوان د ناظمینو د عوامو د دفتر نه دفتر دی ایوان ته د وړو د کوډګو د لبو په شان ګوري، اشوکو کې واړه کوډګۍ نه جوړېږي، چوانېږي، جوړېږي. د دې دفتر د مشرانو دا ایوان هغسې دی، خو زمونږ د عوامو او زمونږ د ویلیج د ناظمینو لپاره دا یو معزز ایوان دی. زه دوه درې څلور خبرې ستاسو په نوټس کې راولم، سوال به کوم او د هغې جواب به راته کوئ. 2022-23 بجټ مونږ پاس کړی دی، نن 2022-23-24 بجټ اوس پیش کېږي او بیا پاس کوو. د دې روغ کال ډیټیل به مونږ له راکوئ چې کومې پیسې په کم وخت کې په کوم شي کې لګېدلي دي. دا ایوان ټول دا ناظمین غواړي، دا د دې ناظمینو په شا چې کوم عوام دي هغې هم غواړي. یو کال زموږ شوی دی چې کومې پیسې په کم وخت کې لګېدي دا مونږ غواړو. بل خبردار ټیمو صاحب ته په خیرالي هم دی نه وی راغلی. ټولو حکومتي ملګرو، اپوزیشن ملګري، مونږ پکې د اپوزیشن خبره په دې کې داسې نه راښکاره کړې چې دې کې اپوزیشن شته، خو څه ملګري پکې اپوزیشن کوي. ټولو قراردادونه پاس کړي دي د میلې په باره کې چې د دې ډیټیل دې مونږ له راکړی شي. د هغه میلې په دې یو کال کې لا ډیټیل نه دي ورکړی شوي، څوک یې 100 پې لګېدلي دي، څوک یې 14 پې لګېدلي، خو هر څومره پیسې پې لګېدلي دي د هغې ډیټیل پکار دی د ټولو ناظمینو له چې دې له ورکړی شي چې دا څومره دي. دلته مرمت شوی دی، د هغې ډیټیل پکار دی، فرنیچر بلل شوی دی د هغې ډیټیل پکار دی. د تیلو په مد کې چې کومې پیسې وتې دي په ناظم صاحب نه وایي، د ناظم صاحب ګرځېده په خپل ځای دي، خو د ناظم صاحب او ستاسو د انجینرانو چې څومره په دې کې دي د هغې ډیټیل مونږ دا ټول ایوان غواړي، خو کوم یې نه غواړي هغه ووایي چې نه غواړي، خو دا ټول ایوان غواړي. مونږ به الله دې بجټ اورېدو ته اورو به او تیاري وبه چې دغه تاسو ډیټیل د کال مونږ له راکړئ او هغه مونږ وینو. بله دا خبره ده چې هغه پرې دا خبره کېږي چې تاسو دا میټینګ کوئ نو تاسو یو هفته مخکې ووایئ. نن ما ته په 11 بجې دا لفافه میلاو شوه، خورشید باچا ته په 12 بجې میلاو شوه، ما ته ټلیفون شوی دی، زه په لاډو کې په یو مسله کې من ځای کار نه کوم، دوباره ما ته 3 پیرې ټلیفون شوی، خو ما ته په بله ورځ بیا ټلیفون نه دی شوی. ګوره مونږ د ویلیج کونسل اګارۍ زه منتخب ناظم، بل د سورا دی، بل د خانانو ډېری دی، بل د امبېلې دی، دا منتخب خلک دی، دې سره به ټوکې نه کوئ، خو دې سره تاسو ټوکې کوئ. او دا تاسو چې په کوم مدونو کې پیسې ایستلي دي او لګولې دي، دې کې یو فینانس کمیټي د اوسه پورې تاسو نه ده جوړه کړې چې د فینانس کمیټۍ مونږ تپوس کوو تاسو په بل ځای کې کمیټي نه ده جوړه شوې او پیسې نه وځي. تاسو چې په کوم مدونو کې پیسې وباسئ دا اختیار تاسو سره شته، خو د یو ویسي ناظم په کار کې د پیسې په کار شوي دي پای کې دې سره اختیار نشته. بلکل مونږ دې خبرې ته نه یو تیار. مونږ خپل ملګري د دې نه واک آوټ کوو چې څو تاسو مونږ له د کال ډیټیل نه دی راکړی چې کومې پیسې په کم وخت کې لګېدلې دي، د هغې نه وروسته مونږ بجټ اورېدو ته تیار یو. او دا کارن ما په دې وشلو چې دا ما ته په 11 بجې باندې میلاو شو. روغ 10 ورځې مخکې به مونږ ته دغه کوئ، وایئ چې مونږ هغه پاڼه ګورو چې مونږ په میټینګ کې به څه وایو. زه کو دغه سره کېنم، د طارق عزیز سره کېنم، زه کو د امتیاز سره کېنم، زه کو د محبوب سره کېنم. مونږ د خپل مندن د ګټې د بنیادي ځای دا دی چې مونږ په مندن کې څه د ګټې خبره کوو، د عوامو خبره کوو، چې زموږ سره اختیار نشته او تاسو مونږ له ټیم نه راکوئ، تاسو مونږ ته د یوې خبرې ټیم باندې وینا راکوئ. او بله دا خبره ده چې هر مد کې کار شوی دی، خو مونږ د یو شي نه یو خبر شوي. مونږ واک آوټ کوو چې څو تاسو مونږ دا ډیټیل نه دی راکړی د هغې پورې مونږ په دې ایوان کې نه کېنو او نه دا بجټ کوو. Okay.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم جاوید خانو زمونږ ناظمو د وخت نه مخکې لږه چې دی نو مطلب دا تلوار یې وکړه جاوید خان دغه ته ووایه د پاکستان تحریک انصاف ناظمان او ومن کونسلر چې کوم دغه سره ناست دي او د بجټ اجلاس نه واقع وکړو څه ویلی کېدی شي عمران بھائی ډېره مهرباني مونږ چې د بجټ د 2023-24 چې کوم بجټ دی اوس پیش کړي نو مونږ د هغې نه بایکاټ وکړو تاسو سوال وکړو د هغې وجه دا ده چې لکه په 2022-23 کې چې کوم بجټ دی مونږ له راکړو د هغه بجټ چې کوم دی نو هغې مونږ ته دې نتیجه ورانه کړه چې په هغې کې دی چې کوم دی نو لکه څونه لکه دې خرچه کړې ده دې خو لیکلي دي دلته خو چې دې مونږ له د هغې رسیدونه د هغې خرچه مطلب دی یو پم نه تېل اخیستي دي چې دې هغه رسیدونه مونږ ته وښیي دې د هوټل نه چای راوړې ده مونږ ته د هغه هوټل هغه رسیدونه وښیي دې یو ځای نه بوټي اخیستي دي مونږ ته د هغه بوټو هغه رسیدونه وښیي دې مونږ ته هغه بوټي وښیي دې مونږ سره د 2022 او د 23 چې کوم بجټ مونږ پر اوس کال چې کوم دی نو ستا په خپله کوریج کړو چې هغه مونږ چې کوم دی نو دغه کړو دي مونږ خو لکه پاس دی کو مونږ پکې دغه نه کړو دي مونږ ته بایکاټ کړو زه نو خبرونه خو بیا دې مونږ مطمئن کړو چې څه خبرې پکې مونږ داسې درنه کړي دي ښه نو ترقیاتي پاڼ خو لکه نشته دی نو چې کوم اپریشنل فنډ دی مطلب د دې سره تنخواګانې دي دې سره دغه دي نو مونږ وایو چې مونږ ته دغه ډیټیل وښیي که پرس کو دی وی چې مونږ سره هغه وخت کې اختیار نه ناظم دا خبره کوي نو د ټي ایم او سره خو لکه د ټي ایم او نه اکاونټنټ دلته ناشته ک ټي ایم او بدل شوی دی اکاونټنټ نه دی هغه خبره والی چې دې مونږ ته بلونه وخی هغه مونږ ته پیسې وخی دا زمونږ د کام پیسې دي مونږ د عوام ته وایو چې تاسو زمونږ د خبره ته وګ کړئ زمونږ د پی ټی آی دغه سلو 15 مرګري دي مونږ دا غینه بایکاټ وکړو نو مونږ د عوام د پاره چې دا عوام پیسې نو لکه کدی د هغې د پاسه دا بیل پاس کړي نو مونږ بیا د عوام ته دا وایو چې تاسو ځان تیار ساتئ مونږ به د دې ګیټ خولې له تاسو بیا راولو ځکه چې دا ستاسو پیسې نو چې په دې ځای کې تاسو د خپلو پیسو د روپۍ حساب نه کوئ نو خدای پاک بیا تاسو سره امداد نه کوي ځکه چې تاسو به خپل شي په خپله تپوس کوئ نو مونږ عوام ته خاص کر دا پیغام ورکو د مندڼ پی کې 25 بغیوره غیرتي عوام ته انشاءالله تعالی الله غیرتیان کې والله چې کوم دی نور خطا کړه کې برابر کې چې مونږ دي ته چې تاسو به راوځئ مونږ سره ان شاء الله تعالی کو نه راوځئ نو بس دغه مردخانه به بیا داسې چې تاسو د خپل حق تپوس نه کوئ همت مردا مدد خدا چې تاسو امداد کوشش کوئ نو خدای پاک پر سره امداد کوي نو لکه تاسو همت وکړئ نو مونږ دا وایو چې څو پورې مونږ سره د 2022-23 بجټ چې کم دی هغې کې مونږ سره د روپۍ حساب نه دی کړی چې روپۍ تاسو مونږ دا ملګري ټولو نه د هغې پورې مونږ د بجټ ته نشو کېناستی که دوی په خپله ځان له پاس کوي پاس دی کي نو لکه مونږ په دې وجه بایکاټ وکړو چې بھائی زمونږ دلته په مونږ ذمهواری دي او مونږ د خدای د غاړې د دې خلکو ذمهواران یو جاوید خان نن بجټ پیش شو ناظم بجټ پیش شو سبا به پاس کېږي او بله ورځ به بیا پاس کېږي یا پیل کېږي تاسو به سبا بله ورځ نه کېنئ بجټ مونږ خو به راځو مونږ خو به سبا هم راځو بله ځم که دوی کله وایي چې راشئ خو تر هغې پورې به مونږ دننه کینو نه چې تر څو پورې دې مونږ له دغه زوړ بجټ هغه ډیټیل نه راکړی او د هغې هغه چې کوم رسیدونه دي کوم بیلونه دي کوم ځای دي څه کړي دي لکه دوی دغه مونږ ته وښیي چې کوم دی نه هغه اساسي دی مونږ ته وښیي چې دوی کوم ځای پیسې لګولي دي په کوم ځای لګولي دي که هغه فرض کړو هر ځای نه دي ټي ایم او لګولي دي اکاونټنټ سره به د هغې بیلونه که ناظم وي چې ما سره اختیار نشته هغه څو پورې هغه نه ښولي چې مونږ ته صفایي نه شي انشاءالله زمونږ د دې ملګرو خپله متفقه دا فیصله ده چې مونږ به دې بجټ ته نه کېنو چې څو پورې مونږ ته هغه واضحه شوي